په دې سوشل میډیا باندې د صحابو متعلق یو ډیره ګنده خبره په عروج کې ده. یو صاحب ایمان انسان چې کله هغه ووري نو زړه خړ کېږي چې دا کم خبيث انسان دی چې د صحابو متعلق دومره ګنده زبان استعمالي لګیا دی، او دا اشکال پیش کوي چې دا مونږ نه منو، نعوذ بالله من ذلک، چې هر صحابي جنتی دی. ولی نه منو جی؟ وی ځکه نه منو چې د صحابي کېدو دپاره دا ضروری دی چې دغه خاتمه په ایمان باندې شوي، او وی مونږ ته هیڅ پته نشته چې دغه صحابه او خاتمه په ایمان شوي ده او کو خاتمه په کفر باندې شوي ده. دغه د دوی هغه بیکاره دلیل دی. د دې وجه نه مونږ یقین سره نشو ویلی چې هر صحابي جنتی دی. نو د دې جواب وره. علما فرمایي چې د نبی علیہ السلام په مبارک دور کې 3 قسم ډلې وي چې په نبی علیہ السلام ایمان راوړی. په هغې کې یوه ډله هغې ته ویل کېږي جماعت منافقین، چې دوی د نبی علیہ السلام وړاندې په خوله باندې ایمان پیش کولو، زړه کې کفر ساتلو، نو دوی ته ویل کېږي منافقین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د وحی په ذریعه سره دغه ټولو منافقینو علم ورکړی شوی و چې دا فلانې 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 په خوله ایمان پیش کوي خو زړه کې کفر ساتي، ګورې دا منافق دي. نبی علیہ السلام خپل رازدان بعضو صحابو ته هم دغه منافقینو تذکره کړې وه چې دا فلانې فلانې منافق ته ځان ته ساتئ، او چې کم ټول د احادیثو په کتابونو کې ذکر دي. دا مثلا واضحه شوه. دویم جماعت چې د نبی علیہ السلام په دور کې او ایمان پیش کولو، هغې ته ویل کېږي جماعت مرتدین، چې نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړی خو بیا وروستو چند افراد داسې وو چې د نبی علیہ السلام په زندګۍ مبارکه کې دی مرتد شو، د اسلام نه وړېدل، او څه داسې وو چې د نبی علیہ السلام د انتقال نه پس، د دنیا نه د پرده کولو نه پس وروستو بیا دی د اسلام نه وړېدل، مرتد شول، په حالت د ارتداد کې دنیا نه لاړل. دکم ټول شخصیات چې څومره دي دا د احادیثو په کتبو کې ذکر دی. دا مثلا واضح شوه. اوس د جماعت منافقین، جماعت مرتدین نه علاوه چې کم افراد پاتې شو، دکې ته ویل کېږي جماعت حقه. دا هغه شخصیاتو چې په نبی علیہ السلام باندې ایمان کلک راوړی او په حالت د ایمان کې د دنیا نه رخصت شوي دي. دکې ته ویل کېږي د صحابو جماعت. دام دا احادیثو په کتبو کې ذکر دی، او د دغه جماعت حقه متعلق د قرآن کریم اعلانات ورچې سوی. نن سبا سپکه ژبه وي په صحابو باندې اوچتېږي، د 2 روپو سر نه په صحابو پسې خبرې کوي. قرآن کریم د صحابو متعلق سوی دا وره، اولئک هم المؤمنون حقا، دا حق پرست مؤمنان دي. اولئک هم الصادقون، دا رښتینی خلق دي. اولئک هم المفلحون، دک صحابه کرام کامیاب خلق دي. اولئک هم الفائزون، دک کامیاب خلق دي ابدی کامیاب سره. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار، مخکینی صحابه کرام چې کم چا هجرت کړیو او کم چې د مدینه انصارو د هجرت والو مدد کړو، به احسان رضی الله عنهم ورضوا عنه، دې ټولو نه الله راضي دی. چې الله لسانه راضي به جنتی نه دا کېدی شي؟ دا خو قرآن کریم د صحابو د جنتی کېدلو بار بار اعلان کوي، بار بار اعلان کوي. د نبی علیہ السلام په مبارکه خوله باندې ووره. نبی علیہ السلام فرمایي اصحابی کالنجوم، زما صحابه پشان د ستورو دي. فبأیهم اقتدیتم اهتدیتم، چا چې د کم صحابي اتباع وکړه هدایت ته برسي. نو هدایت اخري انتها جنت ته کنه، چې د کم صحابي په نقش قدم روان شو جنت ته بځي. هدایت په عمومي په نیغه لار به روان شي، په صراط مستقیم به روان شي. نو دا ګنده ژبې چې د صحابو خلاف اوچتېږي، دوی د خپل انجام نه ویریږي.
که یو انسان په اسمان باندې لاړې تو کی اسمان نه ګندګيږي د مخ به ګندګيږي. صرف دومره ته ویم په سوشل میډیا باندې چونګې ټولې استعمالي دغه شان عناصر به مخې ته راځي د صحابه متعلق بکواس کوي. نو کو وستې کېږي علم د سره نو جواب وکړه، علمي جواب وکړه، کو نه نو کم از کم لعنت په ولګه بد سے خبيث باندې چرته شعر نه کې د دې خبيثانو خبره، چرته لایک ولا ورنه کې ایمان نه بخلاص شي چې تاسو سره دومره علم وي د صحابه. زمونږ عقیده دا د صحابه متعلق چې تمام صحابه کرام محفوظ دي. محفوظ سمانا محفوظ په د دینه ګناه په دنیا کې شویم دا نو په دنیا کې خالص توبه اوخ کې دا او په دنیا کې الله د دې ګناه معاف کړی دا. آخرت ته مسله نه ده پرې غوسته، آخرت کې د دې د پاره جنت جنت ته چې صحابي جنت ته نه زی موته به جنت ته ځو، د دې دور سړی به جنت ته زی صحابي به جنت ته نه زی. عقلم نه مني دا خبره.